السلام علیکم ملګرو د جمعیت ابابیلو دا موضوع نن خصوصي تاسو د پاره ده. دا ټیم کې به تاسو څه کار کوئ؟ خپل اوټ بینک په زیاتوي په څه طریقه باندې؟ په شفقت باندې، په مینه محبت باندې. اوس دا د صلاحت شاه یو شپږ غنټې مخکې ویډیو کړی سوی په دوباره مې دغه زیړ پټکې په کامنټ کې ولید، نو زه در پسې بیا ویډیوګانې جوړوم. زه تاسو نه څه یاریږم نه ها. دا ولې دا خبره وکړله؟ د یو دوه درې ویډیو غیر سیاسي وکړلې او هغې کې ما وکتل چې زمونږ د جمعیت کارکنانو پکې داسې نازیبه کمنټس کړي دي. نو د سوال درته کوم د جمعیت ابابیلو، دا ټیم کې خپل اوټ بینک جوړ کې په څه طریقه به جوړوي؟ په شفقت، په مینه محبت. دا صلاحت شاه دا د پی ټی آی ورکرو خوست چونکې پی ټی آی تس نس شوله، خامخا به د یو پارټۍ سره بیا تعلق ځان له جوړی. نو تاسو به څه کار کوئ؟ دې ټیم کې به تاسو صلاحت شاه ته ښکلې کمنټس کوئ، داسې نه چې هغه ځان ته په کار کې څوک هم ګورې د چا څه نشي کولی. ښه، دا یوه خبره مې په کولو غوږونو واورئ. دا صلاحت شاه د اصل نه سیدان دي، د بټګرام دي، سیدان دي، ترونه چې دی عالمان دي، داسې د ترورې ماما زامن عالمان دي، او ټول زمونږ په څه کې دي؟ په جمعیت الاسلام پارټۍ کې دي. نو دا مونږ له پکار ده چې دا یو پکې دغه زمونږ نه جدا دی، مونږ په شفقت سره، په مینه محبت سره دله مونږ دعوت ورکو چې راشه. دا د علماء حق، علماء دیوبند، د شیخ الهند قافله ده، دې کې شمولیت وکړه او که هغه پارټي ختمه شوله نو ته زمونږ ورورې. دا ورته زه د تم ویم خو تاسو تم ویم چې تاسو کمنټس کوئ په دا طریقې سره. یو کې ولې چې د خاندان شته دی، د خاندان کې غټ غټ عالمان شته دی او هغه ټول زمونږ په جمعیت الاسلام کې دي. نو مونږ او تاسو له څه پکار دي چې دته ښه کمنټ وکړو، بلکې دته که بد کمنټس وکړو نو ځان ته الټه چې دی نو لکه کار کتل دي. او هغه ویډیوز غیر سیاسي کړلي، چې ویډیو یې غیر سیاسي کړلې، ایجنډه د شانه لرې شوله د پی ټی آی، او تاسو ورته بیا داسې کمنټس کې دمکیانې ورکوئ چې یاره یا د پولیس د وجې نه یا د اولیس د وجې نه. نه به نه، دې ټیم کې چې دی غټ غټ سنډګانو تښتېدل د دې پارټۍ نه. دې ټیم کې چې ځان ته بې سویلې او کم غرور یې کو تر 28 پورې به چې دی نو دغه هغه ختم شول. نو پاتې زه شولم یا صلاحت شاه شو یا داسې بل سوشل ورکر شو. هغه ابه کې که ودرېږي او یا ونه درېږي په هغې باندې هېڅ نه دا پالټي آباده ده او نه پې ورانه ده که نه. نو تاسو دې ټیم کې خپل اوټ بینک سیوا کولو دپاره که صلاحت شاه دی یا که بل داسې زمونږ ورور دی د پی ټی آی کې وي، تاسو د هغه په سر باندې د شفقت لاس راکاږئ. دا د جمعیت الاسلام، دا د شیخ الهند قافله ده. زمونږ مقصد جمعیت کا مقصد جمعیت کا پیغام، خدا کی زمین پر خدا کا نظام. نو که د الله نظام تاسو داسې کنزل کمنټس کې یا غلط دغه کمنټس کوئ نو زه خو یم چې دا یو خو غیر اخلاقي ده. نو غیر اخلاقي بالکل چې د جمعیت ابابیلو دې ټیم کې ونه کې. تاسو له الله پاک یو مقدر کړله، دا زمونږ ورونه دي، د دې پاکستان دي، د دې خاورې دي. سافټویر اپډیټ دغه خب کیسې دا به په هغه چا پسې به دا ویډیو کوو چې چا زمونږ مشر ته، چا زمونږ د علماء کرامو ته کنزل کړي وي او شکل یې ولوران کړي، ډېر بد بد توهین یې کړي وي، بالکل به ورسره همدغسې چلیږو. دې صلاحت شاه نه تر اوسه پورې د مولانا صاحب شکل وران کړی دی، نه ورته کنزل کړي دي، نه ولا خور مور یاده کړې ده. نو دې له پکار دي دته زمونږ د جمعیت الاسلام دروازې کولو دي او موسټ ویلکم ورته یم. او که داسې دي زمونږ مشران شته دی هغه هم ورپسې وروستی شم چې وروره دا زمونږ جمعیت دا ستا خپل کور دی، دا ستا خپله پارټي ده، دې ته راځه. نو په مینه محبت باندې به سړی خپلو پارټۍ ته راړوئ. یوازې دا نه بلکې نور پی ټي آی والا هم او خپلې سینې ته به راجوختو او ښکلې د الله او د الله د رسول د طریقو مطابق په کار چلو، ولې چې دا د علماء کرامو پارټي ده. نو دې ټیم کې چې دی تاسو د دغه نه کار واخلئ، د سړو دماغونه او د مولانا صاحب دپاره که تاسو اوس کوشش کوئ چېرې د هغه د نیکسټ حکومت راشي، د هغه د اوټ بینک زیات شي، نو چې کوم کارکنان دا ټیم کې د پی ټي آی نه ځي هغې ته تاسو د زړه د کومې نه ویلکم وایئ. زه ټولو ته ویلکم کوم. که څوک وایي چې یاره بلال بهی ته مونږ پسې راشه، د ریل هم پسې ځم، مشران هم دلته کې شته دي هم پسې بوځم، او چې څه خدمت یې زمونږ د وس مطابق هغه به هم کوو. نو دې ټیم کې د شفقت لاس د جمعیت ابابیلو ته پیغام دی چې د شفقت لاس د دې نورو ورکرانو په سر راخکې او ورته د زړه د کومې نه هرکلي وایي چې موسټ ویلکم جی یو آی. نو ویډیو کلیپ د سره شیر کړو. دا کومه خبره مې چې وکړله
زم چې دا به د مشرانو خوښ شي او ستاسو بم خوښ شي نو په دې باندې خیر دی عملو کې ستاسو ورور بلال اجازه غواړم د الله په امان